على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. د وختونو بیان شو کم ځای نه شروع کیږي او کم ځای کې ختمېږي. بیا په دې 15 وختونو کې کم وخت کې مونځ کول مستحب دي. نن دا مسله ده چې کم وختونو کې مونځ مکروه دی. نو دا دو قسمه وختونه دي. یو داسې وختونه دي چې پاغې کې نه نفل صحیح کېږي او نه فرض، نه به پکې نفل کې او نه به فرض کې، یو مونځ پکې نه کېږي. دویم داسې دي چې فرض پکې کولی شي او نفل پکې نه کېږي. کوم وختونو کې چې نه فرض کېږي او نه نفل کېږي نو هغه درې دي، او کوم وختونو کې چې صرف نفل مکروه دي او فرض پکې کولی شي نو هغه څوارلس دي. نو کوم وختونو کې چې یو منظم نه کېږي، نه نفل او نه فرض، نو هغه درې دي. نمبر 1 د انور خطلو ټیم، چې انور په خطو کې وي نو مونځ مکروه دی، نه پکې فرض کولی شي او نه نفل کولی شي. نو اکثر خلک چې انور راخیږي نو بیا اکثر د ساري مونځ کوي، دا مکروه دي. خاریو جماعتونو کې بلف لګېدلی، یو شین بلف یو بل سور بلف، چې کله مکروه وخت راشي نو هغه سور بلف ولګئ، چې مکروه ټیم ختم شي نو بیا شین بلف ولګئ. مونږ او تاسو به مکروه وخت څنګه پیژنو چې د سحر دا وخت مکروه دی او اوس کراهت نه وته، اوس مونځ کوه انور روخته. نو فقها د هغې درې طریقې وایي، دریو طریقو باندې به معلومو. نمبر 1 چې د انور یو نیزه یا دوه نیزې اوچت شي، دا ککوړی نو بس دا د انور ختل دي، یوه نیزه یا دوه نیزې. دویمه طریقه علماو دا ښودلې ده، وی سړی چې د انور ککوړي ته کتی شي نو دا د ختلو ټیمې دی، دې کې مونځ کول مکروه دي، هر قسمه مونځ چې کې، یعنې د انور ککوړي رڼا کمه ده او سړی ورته کتی شي نو تر څو پورې چې کتل ممکن وي نو دا د ختلو ټیم دی، دې کې مکروه دی مونځ کول. او چې رڼا یې داسې حد ته ورسېږي چې بیا ورته سړی کتی نشي نو بیا روا شه مونځ. دریم نمبر طریقه فقها دا وایي، و یو همواره برابر ځمکې د پاسه به یو تال کې دی، یو لګن وغیره یا لویه کاسه، او هغې کې به اوبه واچي. نو تر څو پورې چې د انور په دیوال باندې نو دا مکروه وخت دی، او چې کله د انور د دې کاسې په دې منځ کې ولګېده، کاسې ته داخل شو
نه بس منظم د کراهت نه ووت. دا درې طریقې فقها وایي. د دې وجې نه د اشراق منځ چې څومره وروستو شي نو ښه ده. رسول الله مبارک فرمایي صلاة الاوابین حین ترمد الفصال. تاسو د اشراق منځ اله کوئ چې دا نور دومره ګرم شي چې د اوښي بچی د خپلې مور نه وتښتي. شروع کېږي د دې ټیم نه چې نور وخیږي نو نور ختلو مې دا درې طریقې درته وښود. افضل ټیم مې کم دی چې غرمۍ زمونږ استاسو اوس دور کې تقریبا 9:30 بجې یا 10 بجې دی افضل ټیم دی او کېږي به تر استوا پورې چې دا نور ودرېږي. نو د نور خطو په ټیم کې هر قسمه موس کول مکروه دی. نه بکې یو خبره ده بعضې ځوانان ورونه داسي چې هغه ته ووایې چې هلکه دا وخت مکروه دی چاراندام خو دې وکړه خو مونځ مه کوه بیا یې وروسته وکړه. دا وی ټیک ده دی چې د دې ځای نه وځي بس کار ته لاړ شي نو مونځ هم تېر شي نو بیا یې نه کوي. نو زمونږ فقها وایي وی د نور خطو په ټیم کې مونځ روا دی که ناروا دی؟ نو عام فقها وایي ناروا دی نه کېږي. یوه ډله د هغې ته اصحاب الحدیث وایي هغوی وایي کېږي. نو علما وایي بجې د دې چې دغه عوام ورونه دا مونځ مکمل پرېږدي نو د مکمل پرېښودلو نه ښه خبره دا ده چې سره د کراهیت یې وکړي. د پرېښودلو نه خو شو که نه. اوس که یو سړي باندې ستا یقین وي چې دې ټیم کې ورته ما ووي هلکه مونځ مکروه دی مه کوه او دی بیا وروستو کوي نو ټیک ده. خو که تا ته پته ده چې دی وروستو بیا ډوکوي نه نو بیا دا سړي ته به نه وایي چې هلکه مونځ مکروه دی پرېږده چې وي کې ځکه چې پرېږدي د پرېښودلو نه خو دا کول بیا دې ټیم کې ښه دي. او که نه نه یې پرېښوده سړي سره د مونځ اهمیت و نو بیا ورته وروره دا مونځ مکروه دی صبر وکړه چې نور روخیږي نو بیا به یې وکړي. فقها هر طرف ته ګوري د مسلمان خیر لټئ. د نور د ختلو په ټیم کې مونځ مکروه دی کېږي نه فرض او نه نفل او نه واجب. یو مسله فقها دلته کوي اگر که دا طالبانو مسله ده دا مسله ده چې سړی په مونځ کې وخاندي په کړس کړس او ملګری خوا ته واوري نو چاراندام یې مات دی. دا برته انشاءالله ویم د مونځ په ماتونکو څیزونو کې کومو څیزونو باندې مونځ ختمیږي او ماتیږي نو سړی چې په داسې مونځ کې چې رکوع سجده پکې وي او په هغې کې په کړس کړس وخندي کړس خندا دې ته وایي چې ملګری واوري نو چاراندام یې مات دی. واحد دا یو مونځ دی چې رکوع سجده هم پکې شته او که چا پکې په کړس کړس وخندل نو چاراندام یې مات نه دی. نو دا کم مونځ دی؟ هغه دا مونځ دی چې دا سړی مونځ شروع کړي او دلته پې نور روخیږي. مونځ یې پیله شروع کړی د نور د ختلو د ټیم نه مخکې خو دومره یې اوږد کړو چې نور پې راوخته نو دې ټیم کې که دا په کړس کړس وخاندي نو د چاراندام مات ځکه نه دی چې هلته مونځ یې خراب شه که مونځ یې کېږي نه دوباره به مونځ نو د نور د ختلو په ټیم کې مونځ مکروه هر قسمه مونځ نشو کولی. دویم نمبر د نور د استوا په وخت کې تاسو ته مې طریقه ښودلې وه مخکې خو دا ګړۍ نظام نه اوس خو نقشې دي الحمدلله. هغه علماو به یو کاغذ کې خو یا په ځمکه باندې به یو څیز خښ که او نور به د مشرق نه راخته نو چې نور څومره روچتېږي که نه نو د دې څیز به دا سوری راکمېده نو ګیر چاپېره به ترې ګول کرښه وکړه
نو چې په کم طرف برادن نشنو هلته به هم کرخه وکړه. نو بیا به دا سوری راته تر دې پورې چې د دې نښې په دې میز کې لاندې بیخ کې به ودرېده او داسې به ودرېده چې د مشرق والا طرف او د مغرب طرف سوری به بالکل یو شان شي ګول. نو د هغې نه به یې کرخه تاو کړه. نو دغې ټیم ته د استوا ټیم وایي. دې کې هر قسمه مونځ مکروه دی چې نور بالکل د دې سیز د پاسه ودرېږي او هر طرف ته سوری یو شان شي. نو دغه ټیم کې مونځ مکروه. دا تقریبا 4 منټه ښه د سحر دا طلوع 6 منټه او د ماسپښین دا استوا 4 منټه. نو دې ټیم کې هر قسمه مونځ مکروه. دریم نمبر د نور پریوتو ټیم. د نور پریوتو ټیم دی ته وایي چې ته د نور ککوړي ته ګورې او ورته کتی شي. د نور د ککوړي رڼا دومره کمه شي چې موږ او تاسو ورته کتی شو نو دې ټیم کې یو مونځ هم روانه دی. دا د پریوتو ټیم دی. نو چې نور پروزي بیا کوه. یو خبره ده که چانه د مازدیګر دا ټیم وروستو شو او داسې ټیم ته ورسېده چې د نور ککوړي ته کتی شي نو په دې صورت کې به د مازدیګر مونځ کوي. سره د دې نه چې مکروه دی خو د مازدیګر مونځ به کوي ځکه بیا خو قضا کېږي. نو د مازدیګر د مونځ دپاره د دې اجازت دی. دویم نمبر خبره دا ده که په دغه دریو ټیمونو کې در باندې یو څیز واجب شو نو بیا به هغه کې ادا کې به سره د دې نه چې مکروه هم ده. مثال په طور جنازه دغه ټیم کې حاضره شوه نو بیا به همدغه ټیم کې به یې کې او که مخکې جنازه راغلی و او دومره خلکو وروستو کړه چې دې ټیم ته یې رورسوله نو بیا مکروه دی. که دغه ټیم کې جنازه حاضره شوه یا دغه ټیم کې د نظر ومنه نو په دې صورتونو کې به دا مونځ کې کراهیت اله دی چې مخکې در باندې واجبه شي او ته دې ټیمونو ته راوروستو کې نو بیا مکروه دی. نو دا 3 ټیمونه هغه دي چې په دې کې هر قسمه مونځ مکروه دی. دویم نمبر خبره د نفلو ده. نو په دې 3 ټیمونو کې نفل هم مکروه دی او فرض هیڅ شی نشي کولی. د دې 3 ټیمونو نه ما سوا فرض بند نه دي واجب بند نه دي. اما نفل چې صرف نفل مکروه دي نو هغه 14 مقامات دي. 14 ځایونو کې هغه مکروه دي. نمبر 1 د سحر د خطو نه پس د سحر وخت داخل شي که نه نو بغیر د سحر د 2 رکعاتو نه ما سوا چې سنت دي د هغې نه ما سوا نفل کول مکروه دي. بانګ ووایي بیا به نفلونه نه کوې صرف دغه 2 رکعاته سنت کولی شي بس. نمبر 2 د سحر د مونځ نه پس او د نور د خطو نه پیله سحر جمع دی وکړه فرض مونځ دی وکړه نو بیا نفل مکروه دی نو بیا نشي کولی. نمبر 3 د مازدیګر د مونځ نه پس مازدیګر مونځ چې وکړې نو بیا نفل مکروه دی نشي کولی بیا. او نمبر 4 چې کله خطیب خطبه ته روزي د جمعې په ورځ باندې منبر باندې خطبه وایي او د خطبې دپاره بره په منبر کښېناستې ته به نفل نه کې سنت به نه کې وروستو به بیا کې. او نمبر 6 چې کله اقامت شروع شي د مونځ دپاره اقامت شروع شو نو متصل به ودرېږي او که تا نفل شروع کړي نو اوس به ګورو دا تاسې نیت تړلی د نفلو دپاره نو که دا د 1 رکعت پوره کړی معنا د 1 رکعت 2 سجده دي کړي
اول ته اقامت شروع شو نو بیا ورسره دویم رکعت وکړه چې مونځ دې پوره شي یا دې د څلور رکعتو نیت تړلی 2 رکعته دې برابر کړي دا 1 رکعت دې برابر کړی یا دې 3 برابر کړي نو یو ورسره وکړه چې ستا مونځ پوره شي او کنه په 4 رکعتو کې دې 2 رکعته کړي نو بیا مه کوه ورپسې بل او که 1 رکعت دې هم نه وکړی یا رکوع کې وې دویمه سجده دې نه ده برابره کړې نو بس بیا به چې دی دغه رکعت مات کې او مونځ کې به داخل شي او د دې به بیا قضا راوړي وروستو د دې نفل رسول الله مبارک فرمایي چې کله اقامت شروع شي بیا بل مونځ روانه دی ما سوا د فرضونه نو د اقامت په ټیم کې مونځ کول مکروه دي بغیر د سبا د سنتونه بغیر د سبا د سنتونه د سحر سنت کول شي اگر که جمع ولاړی چرته کول شي کور کې او بعض فقها وایي چې که کور کې دی ونه کړه او جومات ته راغلی نو د جومات د دروازې سره یې کولی شي مثال په طور جمع دننه ولاړه ده نو ته به بهر برنډه کې سنتو کې برنډه کې جمع ولاړه ده نو بهر صحن کې به وکړي صحن کې جمع ولاړه ده هغه اودسونو ځای کې به وکړي او صف کې کول مونږ او تاسو خو صف کې کوو نو صف کې کول مکروه دي نه به کې داسې صفونو کې د چا مسلک هم نه دی او مکروه دی نو د سحر د سنتو نه ما سوا د جمع په ټیم کې بل چې دی نفل مکروه دی بل د اختر نه پس د اختر نه مخکې نفل کول مکروه اگر که کور کې هم کې ځکه دا د اختر مونځ دا په ځای د اشراق ولاړ دی نو د اختر په ورځ باید سړی غسل وکړي او چرندامو کې وي زه نفل به وکړم اشراق به وکړم نو د اختر په ورځ اشراق نشته که کور کې هم کې نو نه کېږي بل د اختر د مونځ نه بعد په جومات کې که کور کې کې نو خیر د مونځ نه مخکې نه کور کې کېږي او نه جومات کې کېږي او د مونځ نه پس جومات کې مکروه دی او کور کې روا دی بل الله دې مونږ او تاسو بار بار حج د بیت الله شریف ته بوځي نو په عرفات کې حاجان صاحبان 2 منځونه یو ځای کوي یو د ماسپښین او یو د مازیګر او په مزدلفه کې 2 منځونه یو ځای کوي یو د ماښام او یو د ماخوستن نو د دې دواړو منځونو په منځ کې نفل کول مکروه دي عرفات کې د ماسپښین منځو کو مازیګر دلانه دی کړی نفل بنه کې مزدلفه کې د ماښام منځو کو ماخوستن دلانه دی کړی نفل بنه کې د دې دواړو مقاماتو کې به نفل نه کې بل چې کله د فرض منځ وخت تنګ وي 15 منټه 2 منټه پاتې دی او تاسو نفلونه کې نو دا مکروه ځکه دی چې هلته نفل فرضو ته نقصان رسي نو تنګوالي د وخت کې مکروه دي بل چې کله سړی ته تشو متیازې ورځي یا لوی متیازې ورځي نو د متیازو د ټینګېدلو په وخت کې به مونځ مکروه دی ځکه ستا ټول سوچ به متیاز دی نو ورشه اودس مات کا تش اودس ماته لوی ماته او ځان ښه برابر که نو بیا مونځ کوه داسې نه چې زر زر مونځ کې نو دې ټایم کې مکروه دی بل چې کله روټۍ حاضر شي او ستا ورته زړه کېږي اوګې او روټۍ راله نو بس ځان موړ کا یا دومره روټۍ وخوره چې مونځ کې بیا فرق نه راځي او بیا جمع ته راځه دا مسله اکثر مونږ او تاسو ته روژه کې پېښ روژه کې دا مسله ده چې دومره روټۍ وخوره چې بیا نفلونه دنه پاتې کېږي نه کم از کم چې سړی روژه کې 10 منټه خوراک وکړي دا بس کافي ګزاره روانه شي ورسره او که نه یو کجوره والی یا یو ګیلاس اوبه وڅښې او بیا جومات ته راځي او نو بیا چې مونځ کې نو هغه مونځ کې به ډېره مزه ځکه نه وي چې هلته به تږی او وږی به او یا به دا وی چې ملګري به رانه ټوله روټۍ خلاصه کړي نو زر زر سجدې به لګی زمونږ او ستاسو د مسلک امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله جومات کې ناستو او روټۍ خوړه او جمع ولاړه چا ورته وی دا ولې وی دا مسله ده که نه
چې روټۍ ته دې زړه کېږي که جمع ولاړه مې خپله روټۍ وخورئ. او حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما جمعات کې ناستو روټۍ خوړه جمع ولاړه. چا ورته ولې وي روټۍ ته مې زړه کېږي؟ نو فقها وایي چې سړی وږی او مونځ کوي نو د مونځ نه به روټۍ جوړه کړي، او چې مونځ ورباندې او روټۍ خوري نو روټۍ نه به مونځ جوړ کړي. نو په روټۍ کې د مونځ تصور خیر دی، خو په مونځ کې د روټۍ تصور خیر نه دی. یو خبره ده که امام نو دا کار به نه کوي. یو سړی امام دی جماعت کې او دی وی یاره روټۍ ته مې زړه کېږي جمع سره بیا وروسته ګورو، او ټول خلک یې په انتظار کړي دي، نو دا ښه نه ده. نو چې یو سړي ته ذمواري حواله ده، امام دی یا اقامت کوونکی دی، نو دی به اول مونځ کوي ځکه ټولو خلکو ته تکلیف دی، دا به مونځ ورکوي، بعد کې به روټۍ خوري. او چې امام نه وي نو بیا به اول روټۍ خوري او بیا که جمع لاندې کړه او که نه ځان له به مونځ وکړي. نو په دې کې د عوامو فایده ده او امامانو له خطره ده. نو امام به چې دی نو روټۍ نه خوري، به جمع ورکوي. بل هغه د هغه کار په وخت کې چې د انسان ذهن مصروفه کوي نو مونځ مکروه دی، نفل کول مکروه دی. مثال پته قیمتي سپلی دی اغوستی دی یا ګاډی د سره دی او لاره کې دی ودرولی دی، ته وایې که زه نفل کومه نو هسې نه ګاډی رانه څوک ونه تښتوي، سپلی رانه څوک نه فرض مونځ کولی چې خو نفل مکروه دی. ولې نفلو کې واسطه د هغې تصور. د دې وجې نه فقها وایي النعلین تحت العینین، تا پاڼي اغوستې سپلی دی اغوستې او زړه دې ورباندې خفه کېږي، نو چې مونځ کې نو هغه مخې ته ودروه، مخې ته یې کېنوه، نو ته به هغې ته ګورې نو بس مونځ کې به دې فرق نه راځي. نو کم څیز باندې چې د انسان زړه مصروف کېږي نو هغه وخت کې نفل کول مکروه دي. مونځ خو د شوق څیز دی. زمونږ فقها وایي مونځ کوه کوه، خو چې زړه دې تنګ شو بس ځه، نور مه کوه. عبادت باندې به خپل زړه نه تنګې، تلاوت کوه کوه کوه، خو چې زړه دې تنګ شو بس بند کا. مونږ او تاسو اکثر ختم تلاړ شو، دو دو سپارې به وی قاریانو ته وی او درې درې به وی او څلور څلور به وی. قاریان یې اول وی نه او که وی نو زړه یې نه وي، نو دا ښه خبره نه ده. ورته ووایه قاریانو چې څومره م خوښه یغونه ووایه، په ځان باندې بوج مه جوړوه. یو صورت فاتحه په شوق ووایه، دا د هغه یوې سپارې نه افضل دی چې په زور یې پرې وایي. مونږ او تاسو بیا ورته وایو که نه، یا لکه داسې د زر ختم کړو لکه چې ځان هم ترې خلاص کړو. نو داسې نه په کار. د عبادت د شوق څیز دی او د مینې او د محبت څیز دی. نو عبادت کوه کوه چې زړه دې پکې تنګېږي بیا بندوه، بوج به نه جوړې. او 14 نمبر هغه څیز به د ځان نه لرې کې چې د انسان په خشوع کې فرق راځي. خشوع وایي د زړه عاجزۍ ته. کم څیز دا مونځ خو د زړه سره تعلق لري، خودو وایي د اندامونو عاجزۍ ته. لاسونه به نه خوځې، خپې به نه خوځې، اخوا دې خوا به ګورې نه، دې ته خضوع وایي. او خشوع وایي د زړه عاجزۍ ته چې ستا د خپل رب سره د زړه کنیکشن په کم څیز ختمیږي او دې ټیم کې ته نفلونه کوې نو دا مکروه دی. نو دې څیزونو ته به خیال کوئ. نو 14 مقامات شو دا ښه. نو 14 مقاماتو کې نفل مکروه دی او د 3 مقاماتو کې نفل او فرض هر څه مکروه دی. درود شریف وایي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد.